تاسو د میډیا ملګرو انتهایی مشکوري ما چې تاسو په یو شارټ نوټس باندې موږ ته رالی او زموږ د کومه کارواري چې موږ کړې ده دا د خپلې شیشې په مخ باندې عوامو ته ورسوي. دا نن پریس کانفرنس چې کوم دی دا د دې پروګرس حوالې سره دی. زموږ د بالا د افسرانو نه چټۍ راغلي دي ټایم په ټایم چې هغه په کومو علاقو کې څو کومو په های لیول سره یا په لو لیول سره د اسلحې ګوله بارودو روزګار کوي کاروبار کوي نو په دې خلکو باندې لاس واچوي او د دې خلاف چې نو ټیک ټاک کاروي وکړي. په هغې کې موږ زموږ اسچو صاحب بل اعظم په بازار کې چې کوم زموږ لوکل سطح باندې کوم اسلحې ډیلرانو د هغې خلاف هم کاروي کړي دي. دې نه علاوه موږ چې کوم په بهر دغه چې کوم دي په غټ لیول سره کار کوي په دې کې بهر خلک انوال دي او هغوی د دې علاقو نه په ډېره پیمانه باندې اسلحه ګوله بارودو ایمونیشن دا بهر ملک ته سپلای کوي. نو په هغې کې موږ خپلو انفارمرانو سره په لینو بیګا موږ ته اطلاع میلو شوه هغه موږ په هغې کې کاروي وکړه. د تاسو سره کوم کسان چې ولاړ دي مخامخ د یو نوم دی بلال احمد ولد شاه نظر د بل نوم دی انارګل ولد سالم احمد ساکنان کوهاټ روډ مریم متنه. نو دا د دې اسلحې په سمګلنګ کې ملوث دي. دوی دا متنونه دا اسلحه ټوله په ګاډي کې راچولې وه او دا یې وړه د دوی د وینا مطابق چې دا مونږه منصیرې ته ولته کې کوم پنجاب ملکونه چې دي هغې ته مونږه سمګل کوله. په دې کې د دې تفصیل څه په دې ډول دی چې دې کې سلور کلاشنکوپي دي دې کې 9 ریفلې دي 9 پکې بندوقې دي مختلف ډیزاین کې دي. په دې کې سلور ریفلې دي یو امپور دی یو امپای نما دا چې دنو تماچا ده. په دې کې 15 پسټل دي 30 بور او کالتوس دي د 30 بور تقریبا 11000 د 9 mm کالتوس دي تقریبا 3000 دا سه ایس اف جی کالتوس دي تقریبا 550 په تعداد کې او 15 سره د ایس ام جی میگزین دي او 30 میگزین چې دي دا 30 بور دي. دغه شان 8 میگزین د 222 بور او 13 میگزین چې دي دا 12 بور دي. دا کسان مونږ ونیولو دي د دې نه مخکې هم داسې په کیسونو کې انوال پاتې شوي دي. نور مزید انشاءالله چې د دوی انټاروګیشن به کېږي فردر چې په انټاروګیشن کې څه انکشافات راغله هغه به تاسو سره موږ ټایم په ټایم شیر کوو. بیا دوی زیاتر غیر آباد لارې استعمالوي ځکه چې دلته په مین روډ باندې ځي نو چیک پوسټ یې ځای په ځای باندې بقول د دوی وایي چې موږ داسې راتلو په جیزو کې دا موږ په چیک پوسټ هم نه نیول شوي. دا جیزو د چیک پوسټ نه شاته یو سایډ ته لاره ده نو دوی په هغه لاره بیا دوی دغه کوله او په دولت پوره به دوی صدریاب ته ځان وکړو. د چیک پوسټونو نه به دوی هټ کې تلل نو په دغې وجه باندې دوی د فورسز د سترګو نه بچت کوي بچ ځي نو هغه دا لارې استعمالولې. دې کې داسې شته چې دا قسمه اسلحې چې دي بالکل په داسې قسمه دغه کې استعمالیږي چې هغه د فورس خلاف هم استعمالیږي او د دهشتګردۍ په کیسونو کې هم استعمالیږي. د مالیت خو لا موږ ته پته نه لګي خو دا په لکونو کې ده.